خدمة الله لخساته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أفلح من تزكى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سقالا وسقالة القلوب ذكر الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم درنا و خوږو مسلمانانو ورو، دا مجلس او دا جلسه او دا ناستا دا د الله د ذکر په نسبت سره، د تصوف په نسبت سره، د اولیاء الله په نسبت سره او د سلسله د صاحبانو خصوصا د سلسله عالی چشتی صابری په نسبت سره جوړه ده. زمونږ د عامو مرګرو په دماغو کې دا خبره پرته وي چې دا تصوف څه شي راغلی دی، دا د دین کې یو شعبه راغلی ده، دا په اسلام کې داسې یو لاره راغلی ده، په لاره کې لاره ده، دا د دې پیرانو او د دې اولیاء الله یو مخترع او یو نوې طریقه راغلی ده. دا خبره داسې نه ده. تصوف، حیات ته تصوف، ماهیت ته تصوف او ابتدا د تصوف په دې باندې با زنن خپل تقریر بنا کم. زما تقریر لږ مشکل وي، عوامو ته مشکلات وي، خو خیر د خواص او علما او طلبا په هغې باندې ځان پوه کړي. علامه عبدالقانی الزرقانی دا مالکی فقیه دی، عالم دی، محدث دی، مفسر دی. تاسو به نوم اورېدلي مونږ ورته زرقاني ویو. د علامه زرقانی رحم الله په فقه المالکیه کې او په حدیثو کې ډیر کتابونه دي. د موطا یو شرح یې کړی د زرقانی علی الموطا ورته ویل کېږي. د مالکیانو یو ډیر ښکلی متن دی، متن الخلیل ورته ویل کېږي. په هغې باندې یو ډیره ښکلې شرحه ده. خو د علامه زرقانی شهرت په یو ډیر ښایسته او بهترین کتاب باندې راغلی دی چې هغې ته ویل کېږي زرقانی علی المواهب. مواهب الدنیا دا د علامه قسطلانی په فتحې نقاف سره، مصری القاهری الشافعی په سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی کتاب دی او په دې باندې د علامه زرقانی شرح یو ناشنا ترین شرح د په سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی. تاسو عالمان، طالبان، قاریان کوشش وکړئ چې دا ځان له پیدا کړئ. زرقانی علی المواهب. علامه زرقانی رحم الله یو ډېره ښکلې بهترینه نقطه ذکر کړې ده. هغه دا ده چې دا علوم دوه قسمه دي. یو ته علم د ظاهر ویل کېږي او بل ته علم د باطن وي. یا زمونږه د اکابرینو دیوبند په نیز باندې یو ته شریعت ویل کېږي او بل ته طریقت ویل کېږي.
زمونږ دا رائے ده چې شریعت او طریقت یو دی په امت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. علامه زرقانی رحم الله نقل کړی دی چې د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې څونه پیغمبران تیر شوي دي، نو چې علم د طریقت الله تعالی ورکړی دی نو علم د شریعت کم ورکړی دی، او چې علم د شریعت ورکړی دی نو علم د طریقت کم ورکړی دی. مونږ دا نه ویو چې نه دی ورکړی خو کم یې ورکړی دی. امام بخاری رحم الله په جلد نمبر 1 کتاب العلم او کتاب الایمان کې د حضرت خضر علیه السلام او د موسی علیه السلام واقعا بیانوي. واقعا مشهور و معروف واقعا راغلی ده. د موسی علیه السلام علم الشرعي دا ډیر زیات کثیر راغلی او د خضر علیه السلام د علم شرعي په نسبت سره، خو د حضرت خضر علیه السلام علم د باطن او د طریقت دا د حضرت موسی علیه السلام نه ډیر راغلی. کله چې رخصتېږي نو حضرت خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي، امام بخاری رحم الله صفا حدیث نقل کوي، اعلم ما لا تعلم وتعلم ما لا اعلم. زه په هغه اشیاء باندې پیږم چې ته پینه نه پیږې، او ته په هغه اشیاء باندې پیږې چې زه پینه نه پیږم. نو ما قبل چې څونه پیغمبران تیر شوي دي، علامه زرقانی وایي چې طریقت په ورکړو نو شریعت په کم ورکړو، او چې شریعت په ورکړو نو طریقت په کم ورکړو. بیا الله تعالی دنیا ته یو عظیم شخصیت راولېږه، د دوه علوم مجموعه راولېږله چې هغه کې طریقت هم کمال ته رسیدلی او هغه کې شریعت هم کمال ته رسیدلی. هغه وجود بابرکت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقت کمال ته رسیدلی دی. زمونږ را اداره غلی را او په دې باندې تقریبا جمهور اهل الله او اهل باطن دا اتفاق ساتي چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شانت باطنی طریقې دا په دنیا کې نه د چا شوی دا نه به وشي. روحانی او باطنی طریقې دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمال ته رسیدلې ده. او الله تعالی دوه قسم علوم ورکړي د الله پیغمبر له، چې یو ته ویل کېږي طریقت چې د هغې نه مونږ تعبیر په علم الباطن سره کوو، او یو ته ویل کېږي شریعت چې د هغې نه مونږ تعبیر په علم د ظاهر سره کوو. یا زه دا هم ویلی شم چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دوه شیزونه، یو علوم النبوت راغلي او یو انوار نبوت راغلي. یو د نبوت علم دی، دا مولیان صاحبان چې په مدرسو کې وایي او مونږ ټول په شریکه ویو چې ضربا یضربو ضربان ضربا یضربو ضربان، دا د شریعت علوم دي. تاسو مولیان صاحبان ورته په طالب ته په اوله ورځ باندې ضربا یضربو ووایې، نو بس بیا هغه په مدرسه کې بل کار نه کوي، ضربا یضربو کوي. تاسو که ورته چېرته د ضربا یضربو په ځای باندې ذکره یذکرو ښودلی و که نه، نو بیا به دا ټول طالبان مولیان ذکره یذکرو به یې کو. دا ستاسو په مدرسو کې ځکه جګړې کېږي چې تاسو ته ابتدا په څه باندې کوئ؟ په ضربه یضربو ضربن. نو هغه وایي چې خیر دی اوس پې عملي کوو، ضربه یضربو به عملي کوو. نو بیا هغه چې جګړې کېږي نو ته ورته وایې جګړه مه کوه، نو هغه خو وایي تا راته ویلي چې ضربه یضربو که نه، تا به ما ته ذکره یذکرو ویلي نو ما به بیا ذکر کړی. نو خبره مې به هر حال دا کوله دوه اشیا دي. یو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم علوم دي، دې ته مونږ علوم النبوت ویو. او یو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قلب مبارکه انوار دي، دې ته مونږ انوار النبوت ویو. دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وروسته پاتې شو. د علوم النبوت د دې لپاره ډېر شاخونه دي. دغه تحقیق ته چې زه ځم بیا مانه کار خراب شي، ځکه دا صرف د تصوف محفل راغلی دی، خو علوم النبوت د صحابه یو مخصوص شاخ په یو خاص انداز کې نه راواغستل. یو شی تاسو عالمان، طالبان، قاریان دا ځان سره یاد ساتئ، یو ثبوت ته شی باصله وي، یو ثبوت ته شی بوصفه وي. دا نوم یاد ساتئ ښه. څه مې وي؟ ثبوت ته شی باصله، او بل څه راغلی دي؟ ثبوت ته شی بوصفه.
مونږ چېرته دا نه وي صوفیان. کوم صوفي چې دا وایي چې دا طریقې او دا اللهوګان او دا تسبیح او دا بیعتونه او دا خانقاهي نظام دا بعینه په دې طور باندې د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل دی، نو دا په غلطۍ کې مبتلا راغلی دی. زمونږ رایې دا نه ده راغلی چې دا هم په دې هیئت سره راغلی دی، خو یاد ساتئ څنګه چې زمونږ دا کیفیت په دې هیئت سره نه دی راغلی، د دنیا یو علوم هم د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په موجوده کیفیت سره نه دی راغلی. زما خبرو ته به خیال کوئ ښه. حدیث یو شعبه ده او که نه ده، خبرې کوئ، حدیث شعبه ده او که نه ده. نو د حدیثو په شعبه کې امام بخاري رحم الله چې کله بخاري لیکه، نو ابوبکر صاحب بخاري راغستی او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ویلی و که نه، خلق خو ده وی که نه، یا او کوئ یا نه. بخاري ابوبکر صاحب د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ویلی، ترمذي حضرت علي صاحب د الله د پیغمبر نه ویلی، دغه شانت ابن ماجه حضرت عمر صاحب د الله د پیغمبر نه ویلی دی، نه ویلی نه دی، بوصفه ویلی نه دی، خو باصله موجود دی چې هغې ته مونږ حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. فقه ته به راشو. زما په خیال هدایه ابوبکر صاحب د الله د پیغمبر نه ویلی ده، یا وایي او یا وایي نه، نه که نه، هدایه ویلی ده د الله د پیغمبر. چېرته یو تابعي هدایه د صحابو نه ویلی ده، چېرته یو تابعي شروقایه د صحابو نه ویلی ده. اوس مونږ دا به نه ویو چې وګورئ لکه هدایه پړی نه ده شوې، یا د بخاري پړی نه ده شوې، یا د ترمذي پړی نه ده شوې. نو په هغه زمانه کې حدیث نو، یا هغه زمانه کې فقه نه وه. د فقه او د حدیثو منبع خو ذات ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. عقیده د چا نه راغلې ده؟ د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. او تاسو ملیان طالبان چې کله عقیده وایي نو د دو کتابونو دی وایي، یو ته مونږ شرح العقاید ویو، یو ته مونږ تحاویه شرح التحاویه ویو، عقیدة التحاویه. نو ستاسو څه خیال دی چې اصحاب علي د حضرت علي صاحب نه شرح العقاید ویلو، یا حضرت علي صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شرح العقاید ویلو، یا وایي او یا وایي نه، نه که نه. پته ولګېده د ټولو علومو منبع دا ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. علم د فقه د الله نه پیغمبر نه راغلی دی، خو په دې کیفیت سره نه دی راغلی. زما دا دعوه نه تاسو پې لا خفه کېږئ، دا تاسو چې کوم اصطلاحات په فقه کې او په اصول فقه کې جاری کوئ، دا هم د صحابه په زمانه کې نه نو. د صحابه په زمانه کې فرض په معنا د فرض سره، واجب په معنا د واجب سره، سنت په معنا د سنت سره، مستحب په معنا د مستحب سره، مشترک په معنا د مشترک سره، مؤول په معنا د مؤول سره، عام په معنی د عام سره، او خاص په معنی د خاص سره نور راغلی. پې پوهېږئ ما په خبرو کړه؟ دا ټول بوصفه نور راغلی، خو دا ټول باصله راغلی دي. اصل یې دا دی چې فقه ثابته ده د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. اصل یې دا دی چې حدیث ثابت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. نو څنګه چې فقه بوصفه نه و باصله و، او څنګه چې حدیث بوصفه نه و باصله و، دغه شانته علم د تصوف د ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په اعتبار د اصل سره راغلی دی، په اعتبار د وصف سره نه، په اعتبار د اصل سره. اصل په معنی د دې سره چې یو نورو په قلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو نورو، څنګه چې قال او حدثنا را منقل شوی دی، دغه شانته یو نور د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه راغلی دی. هغه نور د صحابه په ذریعه سره امت ته را رسېدلی دی. ډېره حصې حضرت علي رضی الله تبارک وتعالی عنه ته تللې ده، ځکه چې هغه د روحانیاتو مشر راغلی دی، او په اعتبار د قرابت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د انوار او د روحانیاتو ډېره لویه حصه حضرت علي رضی الله عنه ته تللې ده. دا طریقه چشتیه دا دوه قسمه راغلی ده، یو ته مونږ صابریه ویو او یو ته مونږ نظامیه ویو. دا ستاسو دا کومه طریقه چې نه راغلې ده دا چشتیه صابریه ده، او د دې سره یو بله خوا ته ډېره لویه طریقه راغلې ده چې زه په هغې کې په خپله خلیفه یم، هغې ته چشتیه نظامیه وی د نظام الدین اولیاء رحم الله. او دا صابریه چې ده دا د صابر احمد صاحب کلیري نوم هم که چېرته اورېدلي، دا د هغه په نسبت سره راغلې ده. دا حضرت علي صاحب رضی الله عنه ته رسېدلې ده. سهروردیه حضرت علي رضی الله عنه ته رسېدلې ده.
قادریه حضرت علی رضی الله عنه ته رسیدلې ده. صرف دوه شاخات د نقشبندي، یو حضرت علی صاحب ته او یو سیده حضرت سلمان فارسی صاحب ته او ابوبکر صاحب ته رسیدلې دي. نور ټولې سلسلې اکثر د حضرت علی رضی الله عنه راغلي دي. نو د روحانیاتو یو ډېره لویه حصه د اولیاء الله په دې سلسلو سره د پاره د تزکیې او د پاره د طهارت د قلب دا د صحابو په ذریعې سره، د تابعینو په ذریعې سره، د ائمه او د امامانو په ذریعې سره الله تعالی د امت ته راکړې ده. زمونږ امام ابو حنیفه رحم الله ما تاسو ته ووایي چې باصله او بوصفه نو. امام ابو حنیفه صاحب په خاص انداز کې د امامانو ما قبل سره بیعت کړی، امام جعفر سره ملاقات کړی دی او امام باقر صاحب سره ملاقات کړی دی. بلکې دوه اخیری کالونو کې چې کله بیعت وکړو نو یو مشهوره مقوله وې لولا السنتان لهلك النعمان، که چېرته ما دا دوه کاله نو تیر کړي د بیعت چې ما بیعت وکړه د خپلو اکابرینو او د خپلو پیرانو صاحبانو سره لهلك النعمان، نو نعمان به هلاک شوی وي، یعنې دا جون به عبث تلی. امام مالک رحم الله په امامانو کې امام راغلی. تصوف په داسې انداز سره چې دا موږ یې نن سبا کوو دا معنا نقل شوي دي د امامانو نه. امام مالک رحم الله فرمایي خفه کېږئ مه مولیان صاحبانه چې خبره کومه ښه، من تصوف ولم یتفقه، چا چې تصوف وکړو فقاهت حاصل نه کو فقط تزندق، ومن تفقه ولم یتصوف، او چا چې فقاهت حاصل کو ملا صاحب شوې خو چېرته یو بزرګ ته ګونټې ماتې نه کړې، چېرته یو بزرګ ته په لاسو کې لاس ور نه کو، د زړه دا کبر دی د په ذکر د الله سره ختم نه که، د اولیاء الله په قدمونو کې کښېنه ناست دی. هغه کم انوار چې د اولیاء الله نه راځي هغه د په نسبت سره او په سلسلې سره وانغستل، نو ډېره خطرناکه فتوه په امام مالک کې ګوري. ښه امام مالک صاحب څه وایي؟ فقط تفسق، دا سړی فاسق کېږي. ومن جمع بینهما فقط تحقق، او چا چې جمع په مابین د فقه کې او جمع په مابین د تصوف کې نه راوسته فقط تحقق، دا بیا تحقق ته دا بیا حق ته رسېدلی دی. تصوف څه ته ویل کېږي؟ که ستاسو په دماغو کې دی چې تصوف به دې ته وي، مونږ سره کله ناکله زمونږ زه په خپله نقشبندیم ذاتا نقشبندیم په نقشبندیه کې ما ته خلافت د مفتی اعظم پاکستان مفتی فرید صاحب رحمه الله نه ملاو شوی دی. زه په قادریه کې د حضرت فردوس خان باباجي او د محمد امین رجي صاحب دی خلیفه، او زه په چیشتیه نظامیه کې د ګولډي شریف یو نسبت ما ته راغلی دی. دا خبرې ځان سره یاد ساتئ. خو بالفرض که چېرته زموږ دا مریدان کله ناکله راشي که نه، به دوی چې کله بیعت وکړي نو وي الوزم به څه به کوم الوزم، 3 میاشتې او 4 میاشتې پس بیا راشي وایي زه خو وانه لوتمه. نو موږ ورته وایو مونږ دې ولوتلې د ظالم زویه چې ستا پیران یو نو ته به څه والوځې، ته خو لږ صبر وکړه که نه چې د الوتو قابل شي نو بیا به والوځې کله. نو تاسو به دا نه کوئ چې د پیر صاحب سره لاس میلاو کړو او صرف لاس میلاوېدو سره بیا وایي چې زه به په هوا باندې الوزم. هوا به الوځي انشاءالله ښه، خو چې پېټرول واچوې که نه، چې پېټرول واچوې نو بیا به والوځې ښه. پېټرول چې واچوې نو وا به الوځې انشاءالله. پېټرول دې څه راغلی دی؟ پېټرول دې څه راغلی دی؟ وایه ذکر د الله راغلی دی. اوس که ډېر ښکلې مزیدار ګاډی دې واغست او پېټرول دې پکې نه اچولې نو وایه الوتې شي مزل کولی شي نه. تا چې کله بیعت وکړه په نصاب باندې به عمل کې، نصاب دې د پیر صاحب هغه وظیفې راغلی دي چې هغه تاله هغه درکړي دي. 2 قسمه طریقې دي زه تاسو کې یومه ښه، یو نقشبندیه ده قادریه ده، یو نقشبندیه ده او شاذلیه ده. د دې په طرقو په دې وصفیات او کیفیات باندې د تاسو کې یوم. د دې په مقابله کې قادریه ده او د دې په مقابله کې چشتیه راغلی ده. د چشتیانو رایې دا ده او د قادریانو رایې دا ده چې ذکر کوه. مقصد څه راغلی دی؟ ذکر. د پیر صاحب نه د خیر دی لرمې، خو ته ذکر کوه. ته چې کله ذکر کې تعالی به الله تعالی نور او خیر او برکت درکوي. جامې داسې ښایسته ښایسته مه اغونده، دا د هغوی رایې راغلی ده. او عزله مختاره که یا لکه چپ شه او داسې ښایسته ښایسته جامې مه اغونده، خیرنې خیرنې جامې واغونده. او دې ته موږ مجاهده وکړه. څونه مجاهده چې وکړه ستا په دې زړه کې به الله تعالی نور پیدا کړي. دا رایې د قادریانو ده او دا رایې د چشتیانو ده. د دې په مقابله کې رایې د نقشبندیانو ده. ښه
د دې په مقابله کې رایې د شاذلیانو ده. وی ښایسته خېټ ته پټکي په سر کې خیر دی، ښایسته ښایسته جامې واغوندې خیر دی، ښه مزېدار په دې سټیجونو باندې کښېنې، خو ګورې چې زړه کې د غفلت پیدا نه شي. ګورې ښه کړه کې د غفلت پیدا شو، یا په طبع کې د غفلت پیدا شو، یا په دماغو کې د غفلت پیدا شو، یا بالفرض ستا زړه د الله نه لږ غوندې اخوا لاړ، نو بیا به معامله خرابه شي. او زمونږ د نقشبندیانو رایې دا راغلې ده چې اصل کې مونږ صحبت الشیخ له اعتبار ورکو. چا له ورکو؟ صحبت الشیخ. صحبت الشیخ خو پېژنې که نه؟ صحبت الشیخ څه راغلی دی؟ د خپل پیر صاحب په خانقاه کې به ځان ملنګ کې ګورې. امام فخرالدین رازي رحم الله ډېر لوی ولی الله دی، عالم دی، اول په علم کې منحمک راغلی. تاسو ملیان صاحبان کتاب کتلی دی او که نه تفسیر کبیر نوم مو اورېدلی دی که نه دی؟ دا تفسیر کبیر د امام فخرالدین رازي الشافعي کتاب راغلی دی. دا د علم ډېر لوی سړی راغلی. او ما په یو کتاب د امام فخرالدین رازي رحم الله کې نه لیدلی چې امام فخرالدین رازي رحم الله د شیطان د مقابلې دپاره 360 ادله تیار کړي. په دې ځنکدن کې شیطان رضی الله د انتفامان کې وساتي 360 دلیلونه تیار کړي. که شیطان راغی نو دا دلیل به ورته ویب، که شیطان راغی نو دا دلیل به ورته ویب، که شیطان راغی نو دا دلیل به ورته ویب. زما په خبرو به خفه کېږې نه، زه به علي خبرې کوم ښه، که خفه کېږې بیا نه کومه. ګورې ښه د امي سره امي شیطاني، د قاري سره قاري شیطاني، د ملا سره ملا شیطاني، د مفتي سره مفتي شیطاني. مقصد د دې چې څونه علم الله چاله ورکړي نو کوم شیطان چې پې مسلط کړی دی عمق دومره طاقت الله تعالی د شیطان نه ورکړي. حدیث ته مشکات دی، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ستاسو ټولو سره شیطان دی. صحابه ډېر زیات باادبه خلک راغلي، خو سره د ادب نه تپوس کوي یا د الله پیغمبره تا سره هم شته شیطان؟ نو دوه الفاظ دي، اسلمو او ما سره هم شیطان شته، خو زه د الله تعالی سالم پاتې کړی ما. یا دا ده چې نه ما سره هم شیطان شته، خو زما شیطان اسلام راوړلی دی. نو د هر چا سره دقه شان شیطان. امام فخرالدین رازي رحم الله سره هم شیطان و، او شیطان مولا شیطان راغلی. نو چې کله د ځنکدن وخت راغی نو مناظره شروع شوه، مقابله شروع شوه. شیطان ورته وایي څنګه چل دی؟ وایه که نه الله تعالی د وجود څه دلیل شته؟ و یو د الله د وجود دلیل شته. وی د الله د وجود څه دلیل دی؟ نو امام فخرالدین رازي دلیل وی. نو ما تاسو ته وی چې شیطانی مولا راغلی، دلیل یې وله مات که، بیا دلیل وی بیا وله دلیل مات که، بیا دلیل وی بیا وله دلیل مات که. خو نسبت یې د یو ډېر لوی ولی الله سره راغلی و. د هغه ولی الله نوم څه راغلی دی؟ وایي نجم الدین کبرا. څه؟ نجم الدین کبرا. تاسو نجم الدین کبرا پیژنئ؟ دوه قسمه نجم الدین تیر شوي دي ښه. یو نجم الدین صغرا دی، دا په دلی کې تیر شوی دی، او یو نجم الدین کبرا دی، دا د شهاب الدین سهروردي خلفاو کې تیر شوی دی او په سمرقند کې به اوسېده. حضرت فخرالدین رازي رحم الله د علم خاوندو او روایاتو کې نه راځي په زړه کې یې راغله. دا د الله یو ډېر لوی کرم وي ښه چې د انسان په زړه کې دا خبره راشي چې زما توبې تړو شو او زه د الله سره جوړه کوم. دا ستاسو د خیر او دا د الله په نعمتونو کې او دا د الله تعالی په عظیمو انعاماتو کې عظیم ترین نعمت په انسان باندې دی چې د ده په زړه کې دا خبره راشي چې یا الله تا سره جوړه کوم، یا الله تعالی توبه وباسم، یا الله تعالی د دې ګناهونو نه مې بچ کړي. دا اولنۍ پوړۍ د روحانیت راغلې ده. که عمي وي او که مولا وي، که قاري وي او که طالب وي، خو د ده په زړه کې چې کله یو طلب پیدا شي، مخصوص طلب، او د ده په زړه کې کله یو طلب پیدا شي چې زه د الله سره جوړه کوم، او د ده په زړه کې یو طلب پیدا شي چې آخرت مې ښه شي، او د ده په زړه کې یو طلب پیدا شي چې یا الله تعالی دا تېره زندګي دا تېره شوې ده، خو یا الله پاکه نوره توبه وباسم. دا د روحانیت اولنۍ پوړی او دا د الله د نعمتونو نه اولنۍ نعمت تا ته متوجه شوی دی. فخرالدین رازي رحم الله په دماغو کې راله چې زمانې خو مې تېرې کړې په علومو کې، د دې علومو نه خو څه نه جوړېږي چې په کار دی چې نور هم راته راشي. چا نه یې تپوس کوي ولی الله په دې علاقه کې شته؟ وایي او نجم الدین کبرا ولی الله راغلی دی. نو دا ځان سره یاد ساتئ ښه چې چېرته د پیرانو ځای ته لاړ شئ نو ډېر مټه به نه کوئ. څه به نه کوئ؟ مټه قرطوب پیژنئ که نه؟ مټه قرطوب دې ته ویل کېږي چې ته د علم تاج په سر کې
نو چې د علم تاج د کله په سر کا او د علم غرور د کله راکې او بیا د یو ولی الله په خپو کې کینې یا هغه له لاس ورکې خو سره د کبر یې ورکې او سره د حقارت نه ورکې نو هېڅ پیره تا ته نه درکي دا ځان سره یاد ساته کله چې د چا په خپو کې کینې او کله چې د چا خانقاه ته ورځې نو اول د زړه کبر به لرکې اول د زړه هغه کوم نخوت چې دی هغه کوم تکبر چې دی هغه به لرکې نو کله چې لاړ فخرالدین رازي رحم الله نجم الدین کبرا رحم الله نه پیژنده چې دا څوک دی وایي صاحب بیعت ته راغلی یم وایي بیعت پکې خو ستا په دې زړه کې خو ما ته داسې کبر غوندې ښکاري د بزرګانو زړه کې کله ناکله الله دا خیالات ورچوي زمونږ دا عقیده راښه ګورې مونږ دیوبندیان یو خو مونږ ګورې نجدیان نه یو ګورې ښه سیو دیوبندیان یو زمونږ دا عقیده ده چې الله تعالی کله ناکله دی لفظ کله ناکله ته خیال کوه ګورې ښه هسې نه ګورې قاري چې وی چې بس همیشه پیر صاحب ته ناست یم نو دا مې پړه عالم دی نه همیشه د پیر صاحب پړه عالم نه دی خو کله ناکله کرامتن او کله ناکله کشفن د دغه حالات اولیاء الله ته پته لګي د هندوستان نه یو د شیعګانو ملا راغلی دا خبره به ماته د نجم الدین کبرا صاحب یاده د شیعګانو یو ملا راغلی کله چې په شیعګانو کې اسماعیل صفوي نوم تاسو اورېدلی وي اسماعیل صفوي اولنی هغه منافق او رزیل سړی دی چې ایران یې د سنیانو د لاس نه واغست او د شیعګانو لاس کې وردن نه کو دا ټولې علاقې ستاسو د خیر و برکت د شیعګانو واغستې نو مې اورېدلې د نیشاپور ورته ویل کېږي نو مې اورېدلې د اصفهان فارسی کې متل دی اصفهان نصف جهان دا د شیعګانو لاس ته لاړ تبرید نوم هم چېرته اورېدلی دی دا د اولیاء مرکز و مدینة الاولیاء په اسلام کې دو ښارونو ته ویل کېدل یو به ملتان ته مدینة الاولیاء وي او یو به تبریز ته مدینة الاولیاء وي نوم هم اورېدلی دی شیراز نوم هم چېرته اورېدلی دی شهر سبز نوم هم چېرته اورېدلی دی قم نوم هم چېرته اورېدلی دی مشهد نوم هم چېرته اورېدلی دی چاه بهار نوم هم چېرته اورېدلی دی سرخس نوم ځان سره یاد ساتئ دا ټول د سنیانو مراکز راغلي وو دا اوس نن سبا شیعګانو سره دی الله تعالی دې بیا ستاسو لاس ته واپس راولي هغه وخت کې شیعګان په ایران کې غلبه وکړه دلته زموږ مغول راغلي مغول خو پېژنئ که مغول یو قام راغلی بابر ورته ویل کېږي او همایون ورته ویل کېږي او شاهجهان ورته ویل کېږي او جهانګیر ورته ویل کېږي د خدای په قهر باندې اخته خلک راغلي وو یو د سړي زوی پکې صرف تېر شوی دی یو د سړي زوی پکې څوک تېر شوی دی اورنګزیب عالمګیره دا پکې یو د سړي زوی دی نور د یو د بل د پاسه آرامیان راغلي دي خاندیمو بابر دا د همایون نه غټرانی او همایون د اکبر نه غټرانی او اکبر د جهانگیر نه غټرانی اکبر بادشاہ وی اسلام ختم شو الفا زر کاله ختم باز زر کاله برابر شو اسلام ختم شو وی څنګه ختم شو یو دو ملیان وسره یو ځای شو فیضي نوم هم چېرته اورېدلی دی که نه نوم ځان سره یاد سات وی اسلام ختم شو منځونه ختم شو د سپي ژبه به یې راواغسته هغه به یې څټله سار کې به یې صرف چې نور خطو داسې مخ پې که عبادت پې وکړو دې طرف ته چې به نور کله کوزېده عبادت پې وکړو ناکاره خلک راغلي وو دا مغول ناکاره خلک راغلي بیا پکې یو ښځه راغله نورجن ورته ویل کېږي نوم هم چېرته اورېدلی ده که نه ملکې نورجهان نورجهان دا ښځه وه یا د جهانګیر ښځه وه یا د شاهجهان ښځه وه اوس مې دماغو کې نه راځي خو دا شیعګڼه وه او دا په سازش راغلې وه چې کله دا راله نو د ایران نه مجتهدین راله دا شیعګان خپل مولیانو ته مجتهدین وی داسې تورې جوبې یې چولې وي او تور پټکي په سر راغلې وي هغه وی یاره زه د هندوستان کې شیعت خورم په دغه وخت کې په هندوستان کې دوه علمي مراکز یو دلی راغلی او یو لاهور راغلی لاهور کې پیران صاحبانو په دلی کې مولیان وو پې پوهېږې دلی د علم ځای راغلی څونه علما غټ چې راغلي وو دا په دلی کې خو په لاهور کې اولیاء الله او په اولیاء الله کې یو غټ ولی الله نوم که چېرته اورېدلي میامیر صاحب ورته ویل کېږي څه وایي ورته میامیر صاحب نوم چېرته اورېدلی دی دا قادري بزرګ دی ښه دوی داسې فیصله وکړه یاره دا پیران داسې کم علم راغلي او ورځو او د دې پیرانو سره مناظره کړو په هندوستان کې به خبره خوره شي چې د شیعګانو نه مولیان راغلي دي او د لاهور مولیان یې جر کړه او ځای چې هندوستان کې بیا مونږ دلی ته ځو نو زمونږ یو شهره به شوې وي
هغه نه پوهېدل چې د زمرو لاس کې ورځي. کله چې را دننوتل ما خانقاه د میا میر صاحب لیدلې ده. کله چې را دننوتل نو میا میر صاحب داسې ناست و، د شیعه نه پېژنده چې دا شیعه دی، خو چې کله را دننه شو یہ جو آ رہا ہے اس کا دل سیاہ ہے، چې وی دا کم را روان دی د زړه څه شی دی؟ تور دی. تور خو ځکه و چې شیعه و که نه د ظالم زوی، تور خو ځکه و چې د ابوبکر صاحب نفرت پکې راغلی و که نه، تور خو ځکه و چې د عمر صاحب نفرت پکې راغلی و که نه. دلته خو نشته چېرته ستاسو علاقه کې شیعهګان، شکر دی چې نشته. تور خو ځکه راغلی و چې د حضرت عایشې صاحب دشمني پکې راغلی وه که نه، تور خو ځکه راغلی و چې د حضرت حفصې صاحب دشمني پکې راغله. یہ جو آ رہا ہے اس کا دل سیاہ ہے، دا کم چې را روان دی دا د زړه تور راغلی. بس دی راغی دی اردو کې ورته وایي مټک چټک کر چلنا، بس په مټک چټک کر راغی کېناست. د پیر صاحب خوا ته وي تقریر کوم وي یو 20 ځله وکړه. د پیرانو په خوا کې چې تقریر کې څه تکلیف راغلی وي. بوکا صاحب ته یو ځل تللی وم نو ابرار الحق صاحب راغلی و، نوم هم چېرته اورېدلی د حضرت تانوي صاحب خلیفه و، ابرار الحق صاحب راغلی و. نو یو ځل یو ملا صاحب پاسې د تقریر یې وکړو، حسن جان مولوي صاحب هم و، باڼې ته مونږ تللي. بیا یو ملا صاحب پاسې تقریر وکړو، مکه ملا صاحب. بیا چې په درېیم ځل پاسېده نو حضرت بوکا صاحب داسې هر وخت جړېدونکي سړی راغلی و. نو حسن جان مولوي صاحب دې سړي ته وایي 3 تقریره دې وکړه کښېنه که نه. بوکا صاحب ورته وایي خیر دې پرېږده چې کوي. نو مونږ پیرانو په خوا چې هر څوک تقریر کوي کوي دی، مونږ ته څه تکلیف راغلی دی، خو تقریر دې کوه. شیعه پاسې تقریر یې شروع کړ. تقریر یې چې کله شروع کړ امام حسین صاحب داسې امام حسین صاحب د شیعه په خولې باندې بغیر د امام حسین نه څه نه راځي. ګوره دا یاد ساتئ ښه، د شیعه په خولې به چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ونه لري. ښه د شیعه په خولې به چېرته د الله د عظمت نوم ونه لري، صرف امام حسین صاحب. امام حسین صاحب زمونږ د دوی نه 1,00,000 کرته زیات محبوب او خوښ راغلی دی او موږ پرې خپل سرونه ورکوو الحمدلله. و امام حسین صاحب داسې امام حسین صاحب داسې امام حسین صاحب داسې شخصیت دی چې قبر کې کله کېښودلی شو یا د امام حسین صاحب د قبر خواته څوک دفن شي نو الله تعالی د قبر د عذاب نه ساتي. دا خبره ډېره د نقطې والا خبره وه. میا امیر صاحب ورته وایي څه مقصد دی؟ وایي امام حسین صاحب د قبر خواته چې څوک دفن شي نو الله تعالی د ده د برکته مړي بخي. وایي یاره دا خبره خو یو ځل بیا وکړه. وایي امام حسین صاحب د قبر دا برکت دی چې څوک د ده خواته دفن شي نو مړي الله تعالی بخي. وایي یاره دی ولې بخي؟ وی ځکه دی ځکه بخي چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسی دی. وی ښه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسی دی نو چې د ډي اس پي د زوی قدر کوې نو د ډي اس پي به کوې او که نه کوې وایې که نه. چې ته وایې زه د دې ډي اس پي د زوی قدر کومه چې امام حسین صاحب داسې مثال ورکومه د ډي اس پي د زوی قدر کوې نو د ډي اس پي به کوې او که نه کوې کوې به. نو چې د امام حسین صاحب د برکته الله تعالی مړي بخي نو چې کوم د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طرف ته لګېدلی دی او کوم د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل طرف ته لګېدلی دی چې ابوبکر صاحب دی او عمر صاحب راغلی دی دا به الله تعالی د برکته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بخلي یو که نه به بخلي بخلي به یې راغلي. کله ناکله بزرګانو ته قاریانو پته لګي ښه ما لفظ استعمال که د څه د کله ناکله. فخرالدین رازي رحم الله ته لاړم وی حضرت نجم الدین کبرا ورته وایي په دې اړه کې دې له قبر راغلی دی دا قبر به ماته. وی ماته کوم شی به زه خو دې له راغلی یم چې قبر مې مات شي اخرت مې ښه شي. وی ورشه دې خانقاه کې لوټې دي زمونږ په دې جوماتونو کې لوټې وي ستاسو د دې جوماتونو نه خبر خو زمونږ په جومات کې د استنجا د ماتولو لپاره لوټې وي. وی دا لوټې وړی کوه او چې کله یو دغه راشي میلمه راشي د هغه قدر استقبال کوه او سپلی د وزګزارو سموي. ټیک دې کې چېرته مسائل لاله د قلا امام رازي رحم الله د کلام عالم دی. امام رازي رحم الله د منطق عالم راغلی دی. د منطق او د کلام مسائل نجم الدین کبرا له راغله. نجم الدین کبرا صاحب ډېر لوی محقق عالم نو راغلی خو ولي الله چې سوالونه یې وکتل ویل زه خو په دې نه پوهېږم. او حضرت فخرالدین رازي صاحب په هرات کې اوسېد نوم ځان سره یاد ساتئ ښه دا اوس افغانستان کې راغلی دی. وی دا هرات ته یو حضرت امام فخرالدین رازي صاحب له د ده په غوږو دا خپل نوم ورغېد. هله وی فخرالدین رازي صاحب چې کله هغه الچي داسې ووته نو ده ورته ویې راکړه دا کاغذونه څه شي دي؟ وایي مړه سړیه ستا پکې څه کار دی دا لوټې ماتوه زه روان یم په امام فخرالدین رازي رحم الله علیه سوالونه دي جوابونه دي د علم خبرې دي. وي ته خې ماله لږ راکړه کړه چې کله یې وکتل جوابات یې ولیکل جوابات یې چې کله ولیکل هغه الچي ورته وایي څه کوې کاغذ خراب دی؟ وایي نه کاغذ نه خرابوم زه ورشه دا حضرت نجم الدین کبرا صاحب له یوسه نجم الدین کبرا صاحب چې وکتل ختم د امام فخرالدین رازي
علم هم د امام فخر الدین رازي هغه لیکلو باندې سړی پیږي ویله دا سړی راولې چې کله راوس وي څوک وي صاحب فخر الدین رازي ما په خپله باندې وی دلته څه کې وی یو دلته وی دې له راغلم چې الله مې ایمان نصیب کړي سم الله مې ایمان نصیب کړي سوچ کوي دې خبرې ته دا به داسې د کلاس کې کلکه ونیسي کله چې د شیطان سره مقابله شروع شوه نو شیطان ملا صاحب دلیل وی فخر الدین رازي دلیل وی شیطان دلیل ماتی فخر الدین رازي دلیل وی شیطان دلیل ماتی اخر کې چې کله دلیلونه مات شو نو امام فخر الدین رازي رحم الله حیران شو چې اوس پسې چل کو دې کې ورته کله نه کله عبدالوهاب الشعراني لیکلي دي مستقل نه کله نه کله وی د حضرت تیم الدین کبرا رحم الله هغلته په خوارزم او خیوا ورته ویل کېږي چاردام کو وی دا لوټې داسې اوچته کړو دې ځمکې لرې راوویسته چې ورته وایه چې زه ایمان لرم صرف د الله تعالی په غیر د دلیل ایمان لرم بغیر د استدلال د الله په ذات او په وجود باندې ایمان لرم نو دا د اولیاء الله برکت راغلی دی مونږ د اولیاء الله برکت منو ګورې زمونږ دیوبندي اکابرین دا په صورت د خانقاه تانبان کې دا په صورت د خانقاه رایپور کې زمونږ رأی دا راغلی دی چې د اولیاء برکت شته تاسو به تعلق ساتئ د اولیاء الله سره بیعت پکوي د اولیاء الله سره ذکرونه به کوي د اولیاء الله سره حضرت تانوی رحم الله نه تپوس شو تانوی صاحب دا تصوف سره راغلی دی وی تصوف دا راغلی دی چې کومه ګناه د زړه ته راوچتېږي او هغه ګناه پرېږدي او کوم عبادت تی وي او هغې کې سستي وي هغه سستي په چستۍ باندې بدله کړي او کوم ګناه وي او هغې ته د زړه کېږي هغه ګناه د زړه نه وباسي دې ته څه ویل کېږي تصوف دا دیوبندي تصوف راغلی دی د نورو تصوفونو نه مونږ نه یو خبر خو زمونږ تصوف دیوبندي تصوف راغلی دی چې تاسو به اتباع د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کې چې څونه اتباع د سنتو د الله را پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغله څونه چې تاسو کې ان شاء الله ذکر راغی څونه چې تاسو د خپلو مشایخو سره ان شاء الله کینئ ستاسو د زړونو ته به الله تعالی یو نور راولي او دا نور محسوسیږي ګورې دا راته زه ګپ نه لګوم دا کله ناکله محسوسیږي مونږ نقشبندیان دې ته توجه وي زه چې کله کېناستم نو شروع کړې مې نه وه خو چې دغه طرف پې ولیدو نو بیا مې شروع کړه دغه طرف خلک په ما باندې خو لګېدل نو بیا مې دا توجه شروع کړه دا یو خاص کیفیت وي مونږ کوشش کوو چې دا کیفیت چې کوم الله بعضو خلکو له ورکړي چې دا انتقال کړي د دې کسانو په دې اړه کې زه د حضرت مفتي صاحب سره ناست وم بخاري چې به ما کله وي د ماښام نه پس به زه کله ورتلم نو ما ته تپوس وکړه دا مریدان چې کله راځي دا توجه له راځي او که دا تعلیم له راځي یو تعلیم وي یو توجه وي نو ما ته یې دواړه طرق صحیح راغلي دي هم به تعلیم جاري ساتئ او هم به توجه جاري ساتئ خو تاسو به کوشش کوئ چې اتباع د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان کې راولئ زمونږ دیوبندي تصوف څه شی دی زه نه یم خبر چې ستاسو علاقه کې نور خلک شته او که نشته خو مونږ د هغه بدعتي تصوف نه د بدعو د تصوف نه انکار کو نه ورسره زمونږ تعلق شته او نه ورسره زمونږ محبوبیت شته مونږ تصوف انحماق دې ته وي چې ته به په طاعاتو کې د مصروف راغلی زمونږ د طریقې یو ډېر لوی کس دی دې طریقې نقشبندیې ته چې نقشبندیه وایي خواجه بهاءالدین نقشبند ورته ویل کېږي نوم هم چېرته اورېدلی دی که نه دې قادریې ته چې قادریه وایي شیخ عبدالقادر جیلاني په نسبت سره ورته ویل کېږي دې چشتیې ته چې چشتیه وایي د شیخ معین الدین چشتي اجمیري په نسبت سره ویل کېږي د حضرت بهاءالدین نقشبند نه تپوس شو کله ناکله دا شیخان وجد کې راشي وجد پېژنئ که نه داسې غورځېږي راغورځېږي یو هغه د بعضو خلکو وجدونه راغلي دي هغه وجد نه دی تواجد دی څه راغلی دی تواجد صاحب د تختاوي لیکلی دی چې وجد جایز دی او تواجد ناروا راغلی دی شامی لیکلی دی وجد جایز دی او تواجد ناروا راغلی دی مجموع النهور لیکلی دی وجد جایز دی او تواجد دا ناروا دی سلفونه چې څونه انکار راغلی دی که تاسو اورېدلي چې کېنوه د کوټې په سر یې کېنوه یا د پي غاړې ته یې کېنوه نو مراد د دې نه متواجدین دي د دې نه کسان هغه نه دي راغلي چې چا باندې وجد راځي په وجد او په تواجد کې فرق دا راغلی دی چې وجد بغیر اختیاري راغلی وي او تواجد اختیاري راغلی په دې کې اختیار راغلی دا کله ناکله په دې طریقو والا راځي حضرت تانوي رحم الله بیان القرآن کې وایي وجد څه ته ویل کېږي وی حالت محمودة غریبة غیر اختیاریة حالت محمود غریب غیر اختیاری راغلی دی و د خواجه صاحب نه تپوس شو چې وی وجد څنګه دی وی وجد ډېر ښه شی راغلی دی
خو د وجد نه بهترین شی ذکر راغلی دی. څه ذکر؟ تاسو زما په دې خبرو پوهېږئ که نه چې ته شیخ ستاسو نوم دی تا ته مې عزیز الرحمانه چې تو دلته یو 100 ټوپونه ماته ووهې او د دې 100 ټوپونو په ځای باندې 100 ځله لا اله الا الله ووایې نو دا 100 ټوپونه دله ثواب او خیر دی کو دا 100 ځله لا اله الا الله وایې که چې 100 ځله لا اله الا الله وایې دی بهتر دی 100 ټوپونه چې ووهې نو ځان له به خپې خوږ کې او هسې ټوپونه به ووهې راووهې دا بعضې خلک یې وهي ضرورت نشته د ټوپونو په ځای باندې ذکر پکار دی. نو حضرت بهاءالدین سے فرمایي وي وجد ښه شی دی خو د وجد په ځای باندې د وجد نه بهتر شي هغه ذکر راغلی دی. بیا یو سړی چې ذکر کوي او ګناهونه ورسره کوي تاسو سوچ کوئ که نه چې ذکر هم کوي او ګناه هم کوي نو چې ذکر هم کوي ګناه هم کوي نو بیا ګورې مونږ دا نه یو چې اثر یې نه د ذکر په هر صورت کې اثر راغلی. خو یاد ساتئ چې کله ته جامې اغوندې نو د کار جامې چې واغوندې په هغې باندې عطر لګې او که نه پاکې مزېدارې ښایسته جامې واغوندې په هغې باندې عطر لګې په پاکو باندې که نو خیرونو جامو باندې هم عطر بوی کوي خو مزه نه کوي. نو د خیرونو جامو مثال څه راغلی دی دا د غیر توبې د جرم راغلی دی دا ګناهونه راغلی دي. نو حضرت خواجه صاحب فرمایي وایي ذکر ډېر ښه شی راغلی دی خو اتباع د سنت ته دې نه ښه راغلی ده. څه اتباع د سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا فرمای اتباع د سنت هم اعلی شی راغلی دی خو کف عن المعصیت د ګناهونو نه ځان ساتل دا د ټولو کارونو نه بهترین کار دی. نو تاسو که وایئ که نه چې موږ صوفیان کیږو نو دا نه چې تاسو صوفیان کیږئ په ګناهونو کې به انحماق ساتئ د ګناهونو نه به ځان ساتئ د کبائرو نه به توبه وباسئ صغائر دم الله زمونږ نه وباسي او کبائر دم الله زمونږ نه وباسي د ګناه صغیره او کبیره د ټولو نه به توبه وباسئ علي د معرفت او د عرفان لارې به الله تعالی تاسو ته کولاوي. بیا حضرت مفتی صاحب فرمایل د معرفت او د عرفان لاره دا مخصوص راغلی د صرف اولیاء الله باندې او دا مخصوص راغلی د په اصحاب الطرق باندې. ما د حضرت مفتی صاحب نه اورېدلي د حضرت تانوي رحم الله یو غټ خلیفه راغلی عبدالرحمن کیبلپوري نوم به هم چېرته اورېدلي که نه م اورېدلی عبدالرحمن کیبلپوري لار حضرت تانوي صاحب سره کېناست تانوي صاحب ته وایي بیعت راله راکړه دا محدث و وی یاره بیعت ته له درکومه خو راته ووایه چې بیعت نه مخکې کوم کیفیات ته تصوفي دا راته حاصل دي وی یو صاحب کیفیات ته تصوف خو راته حاصل دي ګناه ته مېړه نه کېږي او ذکر ته مېړه کېږي اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مېړه کېږي او یاره د بیعتونو هېڅ ضرورت تا ته نشته زه ته ما داسې خلیفه کړې. نو که چېرته یو سړی 100 بیعتونه وکړي خو چې ګناه کوي نو ګورې پیدا یې کمه راغلې ده. که یو سړی 100 بیعتونه وکړي او اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوي نو پیدا یې کمه راغلې ده. که یو سړی 100 بیعتونه وکړي او په دې 100 بیعتونو کې په نصاب نه چلیږي ذکر نه کوي نو ګورې څه پیدا یې کمه راغلې ده. نو زما تاسو ته دا درخواست دی تاسو ته چې د خپلو کومو مشایخو نه کوم خیر او برکت په صورت د اسکارو کې میلو شوي تاسو به په نصاب باندې چلیږئ. ګورې ښه د سکول نه کم اسکولي په امتحان کې پس راځي هغه اسکولي په امتحان کې پس راځي کوم اسکولي چې په نصاب باندې عمل وکړي او کوم اسکولي چې په نصاب باندې عمل نه کړي او پرچو کې پیل راشي او سبق یې نه ویلی نو وایي هغه به بیا په امتحان کې پاسي که پیل هغه پیل وي که نه تاسو به په نصاب باندې ځئ د ګناه نه به ځان ساتئ د خپلې خانقاه سره به تعلق ساتئ د خپلو خانقاه د اولیو د بزرګانو بچو سره به هم تعلق ساتئ. قاسم نانوتوي رحم الله یو ډېر لوی ولی الله زموږ کابرینو دیوبند کې تېر شوی دا د نانوتوي نانوتو دا ټول د سهارنپور علاقې دي ګنګو نانوتو فلا 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 حضرت قاسم نانوتوي رحم الله چا یو محفل وعظ لبوت محفل وعظ دی چې کله بوته خلک به پسې ونښتل چې شپه وکړه وي یاره زه شپه نشم کولی بس ما له تاسو دا وخت تقریر راکړی دی او شپه نشم کولی ځم چې کله روانېدو کې شو او د دې خلکو رایې دا وه چې دی د شپو کې نو داسې یو سپینګیري غوندې سړی راغی وی پلانکي ځای کې یو پټواري دی کلکټر به یې ورته ویې خو پټواري ترجمه یې ما پلانکي ځای کې یو پټواري دی او هغه پټواري ورپسې راولې او هغه پټواري په ذریعه باندې ده ته ووایي چې شپو کې خلک وایي د پټواري زمونږ نه مني مه د پټواري به مني وایي ځای تاسو خو تجربه وکړه خلک راغله هغه پټواري پسې پټواري چې کله راغی حضرت مولانا قاسم نانوتوي رحم الله ډېر په ادب ورپاسې ستړي ورسره تړنوشي چې کله ورسره وکړه پټواري نانوتوي صاحب ته وایي اس جگہ پر رہ جاؤ دلته پاتې شوي ښه جي بلکل پاتې شو
یو شپې وکړه، دویمه شپې وکړه، دریمه شپې وکړه. خلک حیران دي چې څنګه چل دی. اول خو حضرت قاسم نانوتوي وویل چې نه پاتې کېږم، اوس پاتې شو، 3 شپې وکړه. اخر ورته وویل د دې سړي د اجازت والی کارونه مې دي چې لاړ شمه. اجازت یې چې کله وله ورکړو نو بیا د مولیان طالبان د دوی خو د سر دماغ و زور زیات دي، دا ترې راتاو شو. ویې لکه قاسم نانوتي رحم الله دا څنګه چلو؟ د خپلو استادانو او د خپلو ملګرو دوستانو په خولې باندې نه پاتې کېدی، د خپلو ملګرو دوستانو په خولې باندې نه پاتې کېدی او د دې پټواري صاحب په خولې باندې پاتې شوې. وی پټواری میرا استاد زاده تا، دا پټواری زما د استاد زوی راغلی. نو چې کله ته د استاد د زوی قدر کې نو ستا د زړه ته به الله تعالی خیر او برکت را نازلي. کله چې ته د خپل شیخ د زوی قدر کې د هغې د خانقاه سره تعلق ساتې نو انشاءالله الله تعالی به ستا د زړه ته خیر او برکت. او هسې مونږ د اولیاء الله د برکاتو قایل یو. قایل یې که نه یې؟ مونږ خو قایل یو. ستاسو په علاقه کې مونږ نه پوهېږو چې ستاسو په علاقه زمونږ په دې پېښور کې انکویان دي، انکو وایي. ستاسو دې نه پوهېږم چې تاسو پښتو وایي که انکو وایي. خو هغوی چې کله انکو وایي نو په شرط باندې دروغ وایي. دروغ پېژنې که لکه یو وایي زما پلار 100 ګزه ټوپوالي، بل وایي مړه ستا پلار څه شو، زما پلار خو 80 ګزه ټوپوالي. نو که دې ورسره ومنله نو بیا ټیکي، او چې نه منې نه هغوی بیا وایي جو نه مانې ونې مولا تخته کرې. پې پوهېږې که چې څوک یې نه مني الله دې غر کوپر کړي. نو موږ خو اولیا منو. تاسو یې منئ؟ ملا صاحب ستا خوله نه خوځي. موږ خو اولیا منو، تاسو یې منئ؟ موږ د اولیاو کرامت منو، تاسو یې منئ؟ موږ د اولیاء برکت منو، تاسې منئ؟ او جو نه مانې ونې مولا تخته کرې، او چې څوک یې نه مني بس مولا دې تخته کړي. نو موږ خو د اولیاء برکات او کرامتونه او خانقاهونه منو. نو تاسو به انشاءالله د اولیاء برکتونه شرعي برکت غیر شرعي نه، غیر شرعي مونږ د خپل پلار نه منو نو د بل به د چا منو. غیر شرعي نه شرعي برکت، غیر شرعي نه شرعي خانقاه، غیر شرعي نه شرعي ذکر، غیر شرعي نه شرعي تصوف، غیر شرعي نه شرعي تعلق. دا یو ډېر لوی نعمت ته الله تعالی د نعمتونو نه راغلی دی. دا دې الله تعالی ستاسو نصیب کړي او په دې خانقاه کې خیر او برکتونه واچوه. ذکر به یو څو کرته انشاءالله کوو. دا بعضې خلک د دوی په دماغو کې اسې وایرس راغلی وي. دوی وایي ذکر بالجهر مه کوئ. ذکر ما له یو کس راغی، ما ته یې وی زما در وړاندې څوک خبرې زما په علاقه کې نشي کولی، تاسو ما نه پېژنئ، مېلمه یم خو زما در وړاندې خبرې نشي کولی. خو داسې یو مټکور غوندې ما ته راغی وایي ذکر بالجهر نشته. مې یاره وروره اړو شته نه، خو ته ما ته ده ووایه چې تا ذکر بالسر د سهار نه د اوسه پورې څونه کړی دی. زما په خبره پوه نه شي. ذکر بالجهر نشته ده، خو ته ما ته ده ووایه چې تا ذکر بالسر، سر خو پېژنې چپ، دا چپ ذکر دې څونه کړی دی، د سهار نه د ماښامه پورې د ظالم زویو څونه دې کړی دی. نو ته خو خلک د جهر نه منې کوې، حال دې تېنه سرن کې او نه جهرن کې ګورې. نو چې څوک یې جهرن کې هغه خو پرېږدی که نه. یو څو کله به انشاءالله مونږ ورته تسبیحات کوي، دا دوه تسبیحات وي، دا خو ستاسو نصاب دی. خو څه به انشاءالله په نسبت چشتي سره یو څو کرته ابتدا به د استغفار نه وباسي او بیا لا اله الا الله د الله ذکر وکړو. استغفر الله الذي لا اله الا هو، استغفر الله الذي لا اله الا هو، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي، لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله.
صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 جل جلاله ومنوال. اسم ذاتي أكثر بي وتمنقوي إن شاء الله كوبي. الله 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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى الله پاک ہم ناسکار بخل دربار کے قبول شرونا فتن مصیبتنا من اللہ فامان کے وسات دا خاتم اللہ تعالی تر تازہ ساتھ فیوزات برکات دعاگانی رقبل مشایخ اولیاء اللہ دیکھیں اللہ تعالی شوق مقصود دا اللہ ذات تے مقصود زمون نور سنری اللہ تعالی تزمون راضیش او آخرت ہم پشری کا باندے خکے مجلس پہ انشاءاللہ جاری لقے راڑقے مو مجلس مخراب ہوئے دا نظم خیالو ساتے اللہ نے تاسو اجر برکات ترکی وصلی اللہ